بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: الفعل إما متعد وهو ما يتوقف فهم معناه على متعلق غير الفاعل كضرب، وإما لازم وهو ما بخلافه كقعد وقام. دې فصل کې مصنف د معمول په اعتبار سره د فعل تقسیم کړی دا. ٹھیک ده کنه چې فعل معمول په اعتبار سره په دوه قسمه ده، یو فعل متعدی او بل فعل لازم ده. فعل لازم څه ته ویل شي او فعل متعدی څه ته ویل شي، تعریفونه ته کړی دي. نو فعل متعدی هغه فعل ده هو ما يتوقف فهم معناه على متعلق غیر الفاعل. د فعل متعدی چې دغه معنا یا هغه معنی باندې پویدل د فاعل نه علاوه یو بل متعلق باندې سوي موقوف وي. پوښې په لکه ضرب، دا یو فعل ده او فعل متعدی ده. اوس کوم صرف ضرب وایو دومره پرې خو ته پته ولګی چې مارا اوس یک مرد نه، خو دا معنی پورا نه ده. پورا معنی به الله سمجھ تر سي چې د سم مفعول هم ذکر شي. ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا، نو سمونا خپورا شولا. ٹھیک ده کنه؟ نو سمونا چی شولا؟ پورا شولا. پوښی پوښوي د ضرب فعل معنا لکه سرنګ ضارب باندې موقوف ده، دارنګ مضروب باندې موقوف ده. پچا باندې مضروب باندې څه ده؟ موقوف ده. پوښ په خبره باندې یعنی مفعول به نه بغیر د مضروب نه بغیر دې معنا پورا سمجھتا نه روسی. او فعل لازم تعریف به شي چې د فعل متعدی خلاف وي. څه مطلب؟ یعنی دې په معنی باندې پویدل د فاعل نه علاوه متعلق باندې موقوف نه وي، بلکې صرف فاعل باندې موقوف وي. لکه قام وقعد، قام وقعد. نو قیام وقعود دا صرف قاعد او قائم باندې موقوف دي. ٹھیک ده کنه؟ پوښي بل چا باندې موقوف نه دي. پوښي وګورئ تفصیل الفعل اما متعد یا متعدی وي وهما يتوقف معناه چې موقوف معنی دي فهم معناه دې معنی باندې پویدل یا اس کا معنی سمجھنا. ٹھیک ده؟ على متعلق په متعلق باندې غیر الفاعل فاعل نه علاوه كضرب وما لازم فهو ما بخلافه كقعد وقام والمتعدي قد يكون. دې ځینې مصنف د فعل متعدی اقسام التفصیل بیانوي. فعل متعدی په څلور قسمه ده. ٹھیک ده؟ کله فعل متعدی وي یو مفعول طرف ته لکه ضرب زید امرا. اوس دې کې دا ضرب یو مفعول طرف ته متعدی ده، په مفعول باندې کار کیږي. ٹھیک ده کنه؟ پوښي وقد والمتعدی قد يكون. دې ځنه ته مصنف دویم او دریم قسم بیانوي د فعل متعدی. کوم قسم؟ دویم او دریم قسم د فعل متعدی ته بیانوي چې هغه باب د اعطیتو ده او باب د علمتو ده. باب د اعطیتو دا باب دا چې دا فعل متعدی دو مفعول ته وي او اکتفا په یو مفعول باندې د کې جایز وي. مثال به څه شي؟ لکه اعطى زید امرا درهما. مثال به څه شي؟ لکه اعطى زید امرا درهما. د ذکر وګور اعطى فعل دو مفعول طرف ته متعدی ده. ٹھیک ده؟ بل باب د علمتو ده دام دو مفعول طرف ته متعدی ده. دام دو مفعول طرف ته متعدی ده، خود دې کې و مفعول باندې اکتفا جایز نه ده. مثال به څه شي؟ لکه علمت زیدن فاضلا. و دې کې علمت زیدن نشي ویلای او علمت فاضلا ما نشي ویلای.
یو نشه حذف کولی یو مفعول که حذف کوي نو دواړه به حذف کوي او که ذکر کوي نو دواړه به ذکر کوي پوه شئ پرې عبارت ته لږ وګورئ وقد يكون والمتعدي قد يكون ومتعدي بكلا وي الى مفعول واحد ومفعول طرفتا كضرب زيد امرا والى مفعولين وكلا بدو مفعول طرفتا متعدي وي خود دو مفعول لك اعطى زيد امرا درهما ٹھیک ده ويجوز فيه الاقتصار على احد مفعوليه كاعطيت زيدا واعطيت درهما یو مفعول باندې اکتفا پکې جائز ده ٹھیک شو بخلاف بابي علمتو ٹھیک ده بخلاف دی بابي علمتو چې دې کې په مفعول باندې اکتفا جائز نه ده علمتو زيدا فاضلا دې کې صرف علمتو زيدا نشي ویلای یا صرف علمتو فاضلا نشي ویلای ٹھیک ده کنه پوه شئ په کپوی نشي به ويجوز الاختصار نه څه کوي مصنف هغه فعل چې متعدی وي دوه مفعول طرف ته نو یا به باب اعطیت وي یا باب علمت وي نو باب اعطیت او باب علمت کې ته مصنف د عبارت نه فرق بیانوي ٹھیک ده کنه فرق څه ده فرق دا ده چې باب اعطیت کې په دوه مفعول کې و مفعول باندې اختصار جائز ده ٹھیک ده لکه تاسو ته مو اعطى زيد امرا درهما دا د سوي شي اعطيت زيدا اعطيت امرا یا اعطى زيد امرا نه ملي شي واعطى زيد درهما نه ملي شي پوښي قبول شي وعلمت کی اکتفا جائزه په مفعول باندې نه ده ٹھیک ده لکه علمت زيدا فاضلا دا علمت زيدا نشي ویلای وعلمت فاضلا ام نشي ویلای پوه شئ په دا فرق ده پکې نو ٹھیک ده کنه ویل وجه څه ده زکا چې دا باب علمت کې د اول او دویم مفعول دا په شون د مبتدا او خبر دي یاد شوی باب علمتو کې یو مفعول حذف کول او بل ذکر کول دا ویلې نه دی جایز زکا چې باب علمتو کې د مفعول اول او مفعول ثانی د په حقیقت کې مبتدا خبر دی په حقیقت کې څه دی مبتدا خبر دی او مبتدا خبر د خپل کې لازم او ملزوم دی مبتدا بغیر دی خبر نه نشرتلای او خبر بغیر دی مبتدا نه نشرتلای نو دغه د وجنا علمت زیدن یا علمت فاضلا سره په نشي ویلای ٹھیک ده کنه نو که ذکر کوي دوړه به ذکر کوي او که حذف کوي دوړه به حذف کوي پوه شو پی و الى ثلاثه مفاعیل نتا مصنف څلورم قسم د فعل متعدی بینوي چې کله و فعل متعدی وي درې مفعول طرف ته څو مفعول طرف ته درې مفعول طرف ته لکه اعلم الله زيدا امرا فاضلا اعلم الله زيدا امرا فاضلا نو دې کې اعلم فعل ودا متعدی درې مفعول طرف ته لفظ الله فاعل نه اعلم ده زيدا مفعول اول امرا مفعول ثاني او فضلا مفعول ثالث ده ٹھیک شو کنه پوښي کبونه شو به ومنح ارى وانبأ ونبأ دې زینا مصنف یې چې د دینه یعنی هغه افعال چې متعدی دي درې مفعول طرف ته یو اراده یو انبأ ده نبأ ده اخبر ده خبر ده وحدث ده سوره شو وشو کنه ټول عالم اسرا وشو ٹھیک ده کنه چې دغه او افعال دا متعدی بسې مفعول دي درې مفعول طرف ته متعدی دي ٹھیک ده کنه پوښه افعال چې متعدی درې مفعول طرف ته څوره دي او دي
ٹھیک ہے کنا علم ارا انبأ نبأ اخبر خبر وحدث ودغه هو دیکھ مفعول اول ٹھیک ده کنه دی اخیری دو مفعول سره پشان دی باب اعطیتو ده پشان دی باب اعطیتو ده څه مطلب چې که په دغه درو کې اول مفعول حذف کوي او که اخیری دواړه حذف کوي نو حذف کولای شي اول مفعول اخیری دواړه ٹھیک ده کنه او اخیری دو مفعول په خپل کې دا پشان دی باب علمتو دي څه مطلب دا څه نشي کړای چې اخیری دو مفعول کې یو حذف کوي یو پرېږ دي که حذف کوي دواړه به حذف کوي او که ذکر کوي نو دواړه به ذکر کوي ٹھیک ده کنه پوه شئ پې لکه دې کې څه ویلی شي اعلم الله زیدن دا څه ویلی شي اعلم الله امرا فاضلا خو داسې نشي ویلی شي اعلم الله زیدن امرا یا داسې نشي ویلی اعلم الله زیدن فاضلا ٹھیک ده کنه داسې نشي ویلی پوه شئ پې که پوه نه شئ پې وګورئ عبارت ته وګورئ الى ثلاثه مفاعل وکله درې مفاعل طرف ته متعدی وي نحو اعلم الله زیدا امرا فاضلا ومنه ارى ودين اراد انبأ نبأ اخبر خبر وحدث وهذه سبعه مفعولها الاول مع الاخرين ودغه او د دې مفعول اول د اخري دو مفعول سره كمفعول اعطيت پشان د دو مفعول دي اعطيت ده في جواز الاقتصار على احدهما په یو باندې اختصار کولو په جواز کې یو باندې اختصار کولو په جواز کې ٹھیک ده کنه فی جوازی په جواز کې الاختصار على احدهما په یو باندې اختصار کولو کې تقول اعلم الله زيدا ٹھیک ده څه کولی شي والثاني مع الثالث كمفعول علمت في عدم الجواز والثاني د ثالث سره پشان د مفعول د باب علمت ده في عدم جواز الاختصار په عدم جواز د اختصار على احدهما کې فلا تقول علمت زيدا خير الناس دا څه نشي ویلی ښه بل تقول علمت زيدا امرا خير الناس پوه شوي که پوه نه شوي بس